د تجربه کارو حکومت چې دی هغه ناکامه شو. بجلی لوډ شیډینګ چې دی هغه شروع شو، د ګیس لوډ شیډینګ شروع شوی دی. دغه شانتې که تاسو وګورئ انټرنیټ چې دی هغه کار نه کوي، تیل چې دی هغه ګرانیږي. او تجربه کارو په خپله تسلیم هم دا کړه چې 100 ارب ډالر چې دي په تیر شوي 3 کالو کې چې دی هغه وتلي دي. تیر شوي 3-4 کالو کې چې د کم وخت نه د دې حکومت شروع شوی دی، نو د هغه وخت نه چې دی 100 ارب ډالر چې دي هغه بهر ملکونو ته وتلي او کاروباري خلکو چې دی هغه ویستلي دي. اوس ورته دوی وایي چې 10 ارب ډالر چې دی هغه د بجټ نه مخکې چې دی پاکستان ته راوړه غواړي. او وایي دلته کې چې دی تلته کې پکې تاسو هم منافع کولی شئ. دا خبره کوي. نو هغه وتل د سره پاره هلته کې. بل دا د 1 ارب ډالر دپاره چې دی موږ IMF ته چې دی منتونه کوو چې موږ له 1 ارب ډالر چې دی دا راکړه، او د دې نه 100 ارب ډالر چې دي هغه بهر ملک ته ووتل. او بلې دا خبره کوله کله چې حکومت شروع شو، وایي د بهر ملک نه به خلک روپۍ راوړي او هغه به زموږ په ملک کې لګوي. په دې ملک کې چې دی خلک په کاروبارونه شروع کوي او دلته به روپۍ لګوي. داسې دې نه وي خبره چې د الټه شوه چې زموږ د ملک نه به کاروباري خلک ځي او هغه به بهر ملکونو کې چې دی هلته به روپۍ لګوي، په خپل ملک کې چې دی روپۍ به نه لګوي. بل دا د انټرنیټ مسلې ته وګوره. په سمندر کې دنیا کیبل خورې دي، خو صرف زموږ کیبل چې دی هغه ډیمیج کېږي. اوس کیبل چې دی ډیمیج شوی دی، انټرنیټ چې دی په هغې کې خلکو ته مسله راولي، انټرنیټ چې دی هغه کمزوره کړي. نو کم چې فریلانسر دي هغو ته بار بار مسله چې دی هغه له دې نه جوړېږي، نو هغه چې دی هغه هم نقصان ملک له ورکوي. دغه شانتې که ګیس وګورئ، د ګیټس لوډ شیډینګ چې دی دا هم جوړ شوی دی. دغه شانتې بجلي چې وګورئ، نو بجلي لوډ شیډینګ چې دی هغه هم سیوه کړو. په دې ورځو کې سیوه کړو. لا ګرمي چې ده لا پول لاغلې نه ده، که ګرمي راله نو د دې نه زیات لوډ شیډینګ چې دی دا به. او تیل چې دی هغه هم ګرانوي. او په ملک کې چې دی لاکډاون هم لګولی دی. پیټرول تا ګران کړی دی، نو لاکډاون دې سره لګولی دی. پیټرول تا ته منع شوي نه دي، تا ګران کړي هم دي، منع شوي د تم نه دي. تیل لازم او په ملک کې دی دغه چې دی لاکډاون چې دی دا دې هم لګولی دی. نو هر قسمه مسلې چې دي هغې عوامو ته جوړې کړي دي. د حکومت چې دی هغه په خپله ناکامه شوی دی. او کیدای چې اوس کوشش دا وکړي چې بل کس چې دی هغه وزیر اعظم کې هغه بیا دا خبره کوي چې د شهباز حکومت چې دی هغه ناکامه او خزانه چې دا یې خالي کړې وه. دا موږ ټول عمر لا اورو. لکه یو حکومت چې ځي بل حکومت راشي نو هغه دغه خبرې کوي. او د عمران خان ته وی چې دی نه پوهېږي هغه ملک دیوالیا کړی دی چې د هغه په وخت کې د سره خبرې دا چلېدلې. نو هر سره چې دی هغه په خپل ځای باندې ولاړو. دوی رالل تجربه کار، نو تجربه کارو چې دی هغه د ملک سره دغه کار وکړو. خو یو څو کسان دي خره به ورته هم نه وایي، ځکه چې خره خپل کار چې دی هغه ښه پېژني، خپل کار ښه پېژني، چې هغو ته ښه په خپله وایي چې موږ ناکامه شو. 100 ارب ډالر چې دي هغه د ملک نه ووتل. دوی اوس دومره نه پوهېږي چې دې ته د هغه په خپله خوله باندې وایي چې موږ ناکامه شو. زموږ د ملک نه کاروباري خلکو 100 ارب ډالر د ملک نه ویستل، ځکه چې دلته کې د هغو کاروبار نه چلېږي، د هغو په بهر ملک کې چې دي دا بندې کړې. مچ چې دی هغه ښه دی، او ملک چې دی هغه په ترقۍ کې روان دی. او په ټي وي کې اکثر چلېږي سټاک ایکسچینج چې دی دا په پورته ورختو. سټاک ایکسچینج چې په پورته ور وختلو، نو عوامو ته به دې کې څه سهولت رالو. دا د عالمي دنیا پیسې چې دی هغه په پاکستان کې عوامو ته چې دی څه فایده ته ورسېدل. عوامو ته هم څه نه څه فایده چې دا ورکول پکار دي. تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.